أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. د سورت نم سورت عبس ده او د مکی سورت سره تعلق ده. د نازلی دو په اعتبار د سورت لمبر دے 24 او نازل شوه دے پس د سورت نجم نا او د ترتیب په اعتبار سره د سورت لمبر دے 80 پس د سورت نازعات نا. وجہ تسمیہ اولنی آیات کی موجود ده داغه په مناسبت سره نوم ورلکه خود سورت عبسه او دې ته وی تسمیه د کول په اسم د یو جز سره ما قبل سورت سره پغنو طریقو رفتونه دي. ما قبل سورت سره پغنو طریقو ربطونه دي. پاغه ربطونو کې یو ربط داده چې مخکې سورت کې اثبات د قیامت په شواهد سره نو وس په سورت عبسه کې تخصیص دي په بیان د مسلې د قیامت سره. نو د دې د وجې نه ورپسې دا صورت راوړ. دویمه وجه دا ده چې مخکې صورت کې که تاسو خیال کړئ نو په آخره کې ویلي وو فإذا جاءت الطامة الكبرى. نو اوس د دې صورت کې هم وینا کوي. څنګه وینا کوي؟ اے د دې صورت په وینا کوي فاذا جاءت الصاخه. نو د دې د وجې نه ورپسې راوړ. درېمه وجه دا ده چې مخکې صورت کې د یو انتهایی نافرمانه د مرتد تذکره وه چې نوم یې فرعون. اوس په دې صورت کې د یو انتهایی تابعدار تذکرہ کوي چې هغه صحابي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی. نو د دې د وجنه ورپسې دا صورت راوړ. نور هم بلا شی ربطونه دي خو دغه کافی دي. دعوه د صورت اثبات د قیامت دی او خلاصه د صورت چې دا آیات 1 نواخلی تر 16 پورې. نو پدې کې 16 پورې یو حصہ ده او د 17 نواخلی تر 23 پورې دا دویمه حصہ ده او د 24 نواخلی 33 پورې دا دریمه حصہ ده او د 34 نه تر اخره پورې دا بیا څلورمه حصہ ده. صحیح ده جی. رومبنه حصہ 16 پورې اثبات د قیامت او صفات د صحابه کرام دا اوله حصہ کی دي. بیا د 17 نه تر 23 پورې نو دی کی یا ساته زجر دے په انسان باندې او بیا د 24 نه 33 پورې دا دریم باب دی. پدې کې دلایل عقلیه دي خو فرق دا دی چې مخکې هم دلایل عقلیه وو
خو هغه دلایل عقلیه علوي پورته او دا دلایل عقلی سفلی بیانی خوراک ته دی وګوره دی اوبو ته وګوره صحیح ده جی او بیا د 34 نه آخره پورې ذکر د دو قسمو مخونو یا د بشارت او تذکرہ د دو ډلو بس اسانه خلاصه ده صحیح ده جی او امتیازات نو صورت د امتیازاتو نه ډک ته نو صورت ممتاز ده اے په ذکر د یو صحابي سره صورت ممتاز ده اے په تنبیه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره صورت ممتاز ده فاذا جاءت الصاخه سره صورت ممتاز ده یوم یفر المرء من اخی و امه و ابي و صاحبته و بني سره صورت ممتاز ده په دو قسم مخونو باندې وجوه یومئذ مسفره او دغه شانتی و وجوه یومئذ علیها غبره نورم بلا شی امتیازات صحیح ده جی خدای او سو می تر بیان کړو د آیات د صورت د شروع کولو نه مخکې مختصره غو خلاصه ذهن کې کېده وفد راغله د نبی علی السلام دا غوي سره خبره اترې کوي پدې کې اورون صحابي د عبد الله ابن مکتوم رضی الله تعالی عنہ دراغه ډایرک پاغه مجلس کې کېناس غریب خنابی نو ډایرک د پیغمبر نه د مسلې تپوسو پیغمبر باندې دا خبره لغونی ګرانه ولګیدا چیرې کم سے کم دا مجلس لحاظ انتظار به کړو یاره دا چې کم وفد راغله دي دوی کې یو تن ایمان راوړوي نو مخه واړه د الله شان ته ګوره او د صحابه مقام ته ګوره الله عبس وتولى راولي ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى تو سوچو کا گنا مخه واړو الله تنبیه راولې غلا په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نو چې بیا څوک په صحابه کلم چوتای یا په صحابه کتاب لیکي خلاف یا څوک دا بکواس کی چې یاره صحابه کرام خائنو اے په بیت المال کې خیانت کړو نو دا غسړي بسان جام یار ته سوچو کا خالی پیغمبر خالی اظهار د خفقانو کو او دغه خفقان د وجنه مخه واړو الله په تنبیه راولې غلا اچ بیا څوک د صحابه خلاف کلم چوت کی یا کتاب پیولی کی یا داوی چې یاره دا خائنو خیانت کړو نو داو بس انجام صحابه لوی خلق دي لوی خلق نو الله کریم چې نبی علیہ السلام اظهار د خفقانو کو مخواړو الله آیتونه راولې ګل بسم الله الرحمن الرحیم عبس وتولى اظهار د خفقان او او مخ واړو بل طرف تا وتولى مخ واړو بل طرف تا صحیح ده جی یاره کم سے کم د مجلس انتظار به کړو راتلو سره تاسو خو نابینو کنه نابینو او یقینو ساته چې کله د آیتونه رااله کنه نبی علیہ السلام به بیا عبد الله ابن مکتوم له باقاعده ځای پرې خو چاوتوی دا ولی یا رسول الله وی دا غزوان دي چې د په باره کې الله ما ته تنبیه را لګلی و دا غزوان دی نو ځکه یې وی عبس وتولى اظهار د خفقان او مخ واړو ان جاءه الاعمى چراغ ادتا یو نابینا راغ ادتا روند وس ایج ګورا اعمى وخا لغونی سورۃ حجرات وګورا لغونی سورۃ حجرات آیات وګورا 11
او آیات آخر تا ګوره ښه 26واں پارا شپږشتمه سپارا سورت حجرات آیات 11 ولا تنابزوا بالالقاب موای یو بلتا بیکار نمونا مای ادو یو بلتا بیکار القاب الله دې منع کړل ولا تنابز او ایز پخپلوي ان جاءه الاعمى چراغ ادتا روند اعمى روند نو دا خون بیکار نو یا ساته علما جواب کوي چې دا لقب په دوه قسمه دی یو د حقارت لپاره دی سپکواوی لپاره او یو د ترحم لپاره نو دلته چې الله اعماوي کنه نو دا د ترحم لپاره دی چې ګوره پستر ګنابینو هغه راغی اته مخواړو دا د حقارت لپاره نه دی سپکواوی لپاره نه دی او سورت حجرات کې چې کومه من راغله هغه القاب دي چې کوم د حقارت لپاره دي نو ځکه یې وی ان جاءه الاعمى چراغ ادتا یو نابینا یو لوند وما يدريك او چا خبر کړه لعله یزکا شاید چې داړوند ځان پاکي د ګنانا لعله شاید چې دا نابینا دا صحابي عبد الله ابن مکتوم ځان پاکي د ګنا ورپسې زوی او یذکروا یا نصیحت واخلی پس فائدہ ورکی دتا الذکر نصیحت نصیحت واخلی پس فائدہ ورکی دتا نصیحت اگر تنبیه توزگورا اما من استغنا ہر چی آغا سوک دے چی زانی بے پروا کرے دے فانت لہو پست اغاتا تصدع مخی کی گی اغاتا مخی کی گی تغت مخی کی وما علیکا او نشتد پتا باندی سا الزام اللہ یزکا چی دا بے پروا انسان زان پاک نکی دا کفرنا پتا باندی سا الزام نشتد و اما من جاءکا او ہر چی آغا سوک دے جاءکا چراغل دے تاتا یسا منڈی وہی یسا اے پراتلو سارا سیدہ جی اے یسا اے منڈی وہی یسا تفسیر زاد المسیر والو یمشی چراغل دے راضی تاتا او یا یسا چی کوشش کی عبداللہ ابن مکتوم تینا مراد دے وہو یخشا او دا یریگی دا اللہ نا او دا یریگی دا چانا دا اللہ نا یا دویم توجی وہو یخشا او دے یریگی پلارکی دتلو راتلو دا کافرونا رون دے کنا زیو رازی دا سنے کافر راتناسی اگو تیرا باندی پوری کی چی دا مسلمان دے خدا غینا باوجود دیتا تزان را رسی دیتا تزان را رسی او یقینا تا لو امینه دا وی لو امینه دا نو زکای دی وی وهو یخشا او دے یریگی دا اللہ نا یا دویم انداز او دے یریگی پتلو راتلو کے دا کافرونا چیسا نقصان را تراؤ نرسی فانتا پست عنو داغانا تلہا غفلت کوي بے پرواہی کوي کوتاہی کوي غفلت کوي زمان شاپور شیخ بوی اے بے پرواہی کوي داغانا مخاڑای سوچو کا کنے دا صحابو مقام تو گولا کلا داسین دا انہا یقیناً دا قرآن تذکر نصیحت دیں ہا ضمیر قرآن تا خو مؤنث ولی راول دا تذکرتون دا وجنا
دا مؤنث ولی راول د تذکرتون د وجنا فمن شاء پس آغا سوک چې غواړي نصیحت دی واخلی د دینا نصیحت دی واخلی د دین فی صحف مکرمه پسیف عزت مندوں کے مرفوعا لوی شان والا مطهرا پاک کړي شوی دی د هر قسم نقصنا مطهرا پاک کړي شوی د هر قسم نقصنا بی ایدی سفارا پلاس د منشانو کې پلاس د منشانو کې یا خو ته مراد فریختی دي صحیح ده جی داوم سفیر دي کنه د الله او د پیغمبر په مابین کې او یا اے مراد تینا انبیاء دی چې داوم د الله سفیرانو مخلوق ده یا مراد تینا صحابه کرام دی او بیا خاص کر امیر معاویہ سے رضی اللہ تعالی عنہ چې کم کاتب وحی دی بی ایدی سفارا انن سبا ایل چرسیا بنگی برا پاسیا امیر معاویہ پشان کی با گستاخی کی تا امیر معاویہ معلوم دے امیر معاویہ سوک دے قاتب وحی دے پیغمبر چې څومره خطونه بادشاہانو ته لیکلي پاغه کې اکثریت لیکون کې امیر معاویہ دی آغا امیر معاویہ چې پیغمبر ورته دعاګانې کړې دي ا دې را پاسیا د یزید په ضد کې معاویہ هم کنځي مونږ ور چرور مونږ د یزید په باره کې سکوت اختیارو زمونږ د احناف دغه مسلک دی خدا نه چې ته د یزید په آل کې امیر معاویہ بدنامه کې د یزید په آل کې د امیر معاویہ روغه کورنۍ بدنامه کې دا مونږ نه منو مونږ دا ویو چې مونږ سکوت اختیارو د یزید په معاملې کې هغه پوښ الله پوښ باقی ته چې کوم بکواس کوي چې یاره شرابیو خويندو سبې زنا کو دا کول وتا خوده غر کا داغه خويندې د چا لونه وي سوچ پکار دی خطور دی کنه پخپل خطور دی دا نورم توري نو الله دې رحم وکي مرفوعات مطهره لوی شان والا مطهره پاک کړي شوی د هر قسم د نقصنا بی اید سفارا پلاسنو د منشانوں کے کرام برارا عزت مندوں کے برارا نیکوکاروں کے صحیح ده جی دیجے پوری اس بات د قیامت او صفات د صحابه کرام قتل الانسان او زجر ورکی انسان لا انسان نا مراد کافر قتل الانسان تباد اکلیشی انسان ما اکفارا سمرا غٹ کا سمرا غٹ کفر اوکو سمرا غٹ کفر اوکو ایسی غد فعل تعجب کا سمرا غٹ کفر اوکو یا داما استفامیہ کا قتل الانسان تباد اکلیشی انسان ما اکفارا ما اکفرا سسیزلرا دا کفر اوکو دا اللہ دا توحیدنا دا سسیز دا وجنا اے دا کفر اوکو دا اللہ دا توحیدنا یا ما استفہامیہ یا ما اکفرا اے صیغہ دا فعل تعجب کا سمرا غٹ کافر دے ہوئے سمرا غٹ کفر اوکو ہوئے صحیح دا جی من ای شیئن دا سشینا پیدا کرے دے دلارا من نطفہ دا یو ساس کینا خلقہوں پیدا کرے دے دلارا فقدرہ بیا اندازہ کری دے اندامنا دد ثم السبیلا یسارا بیا لارا ورطا اسانا کری دا بیا ورطا لارا اسانا کری دا لارا دا حق یا لارا اے د مور د ګډې نه چې دی راځي دنیا ته هغه معاملې ته اشاره صحیح ده جی ثم اماته بیا با ملکی دلارا فاکبارا پس وی گرزو خاوند د کبر وی گرزو خاوند
دا قبر دا ټول انعامات دي. خاطر سوچ وکړه کنه کچري انسان له قبر کې خخول نه وي او دغه شانتي پرې خودل وي د بلاست او بنت او بیا کټینګ شي دی خو چې روغ دی نو انسان دی خو چې دی کله وفات شي بیا 2-3 ورځې پې واوړي بیا بنت ځان ټینګ کا بیا ځان ټینګ کا نو که څوک دا اعتراض وکړي چلو دا انعامات خو یې موږ منو خو ثم اماته دا څنګه انعام دی موږ دا هم انعام دی کنه حدیث کې دا نه دی ویل چې یو سړی آیت الکرسي وي نو د جنت په مابین کې هیڅ شی معنی نه سوا د مرګ نه سوا د مرګ نه نو دا مرګ خو د لپاره یو قسمه انعام شو کنه چې دا په منځ کې رکاوټ دی دا لرې شي نو د الله هم انعام دی کنه نو ځکه یې وایي ثم اذا انشا بیا کلا چې اوغاړي پورته امبکی دلارا کلا یقینا سمانه بکو کلا یقینا لما معنا لما بمانا لم کلا لما یقضی ما امر یقینا ندعی پورا کړه دی بندا ما امره اغه حکمونه د الله ندی پورا کړي دی بندا اغه حکمونه د الله اوس دلائل عقلیه خصفلی فلينظر الانسان پس ادعی گوری انسان الى طعامه اخپل خوراک تا ان صببنا الماء یقینا راتی و منگا اوب صب پر راتی و ولو سارا ثم شققنا الارض بیاشلو منگا زمکا شق پشلو ولو سارا فانبتنا پس زرغونو منگا فیها پدی کے حبا دانی وعنبا وقضبا او انگور او ترکاری وقضبا مانا ترکاری اگر چی بازی ویلی چی مڑا سیب خو معروف و مشهور ترکاری دا وزیتونا او خونا ونخل او کجوری وحدائک او باغیچی غلبا گوری سیدہ جی وفاکہتن او میوے وفاکہتن میوے سیدہ جی او گیا سمانا دا گیا سیدہ جی متاع لکم نفد یا سکدا د پار استاسو ولی انعامکم او د پار د ډنګرو استاسو فاذا جاء پس کل چراشی आवाज کړهون کې چې سړي دا غوګونه کانه کی داسي فاذا جاءت الصاخه پس کله چراشی आवाज کړهون کې بعض معنی کې پس کله چراشی आवाज سخت چې سړي دا غوګونه داسي کانه کی مولانا اشرف علی تانوی رحمه الله حکیم الامت په بیان القرآن کې وی چې اسی دلایل طرف ته چلار شي نو دینه داسې معلومیږي چې یرا فاذا جاءت الصاخه ای مراتنا نفخه اولاده خو چې کله سیاق ته وګوري یوم یفر المرء من اخی و امه و ابي نو بیا د دینه معلومیږي چې یرا دا نفخه ثانیه ده کما ده نفخه ثانیه دویمه د سیاق او د سباق مناسب نفخه ثانیه خود دلائل په اعتبار نفخه اوله ده خو سیاق ته چوغوري نو کما نفخه ثانیه دویمه یوم یفر المرء فاغ ارزا چې تختیب انسان من اخیه ضرور اخپلنا و امه د مور اخپلنا و ابيه او د پلار اخپلنا و صاحبته او د اندر بیگم اخپلینا اندر بیگم پیژنې کنه کور کمانډر صحیح ده جی کور کمانډر شیخ القرآن د پنځپیر وکړي اندر بیگم کله به کور کمانډر او یقینا نن سبا دا کور کمانډر نه دي دا زراور شوی دي دا زراور دي لازمی خبره ده
من کله ناکله وي که نه یاره دا سب بې خوند حکومت دی امریکې ته د ټینګي نه دي امریکې له د جواب نه دي وایي سړی هغه خو لوی حکومت دی ځان سره څه وي هغو سره ټیکنالوژي ده زه په ایمان وایم ما تا د کور کمانډر د جواب یو جواب ورکولی شو الله دې رحم وکړي یو عجیب ورځ به ښه وبني او د زامن او اخپلونا دا منظر د کم وخت بیانی د قیامت د کم وخت زما شیخ غلام حبیب سے ما ډي سلوات راوستو الله دې په قبر رحمتونه ولي هغه چې دا آیتونه وي هغه وګوره دا منظر د قیامت دی افسوس من د اعمال او د لاسا دا منظر په دنیا کې جوړ کو تو څه کې جوړ کو دنیا کې نن تو ګوره کنه یو رور د بل رور نه تختی کنه چې رور راشي څنګه هلکه خی برابر ډوډۍ به دې خوړل وکنه چای به دې څکل وکنه ناس به وي کنه د الفاظو ته ګوره ښه ناس به وي کنه ډوډۍ به دې خوړل وه چای به دې څکل وه دا رور دی ښه چې لږ ونې غوړ پړلا شي زمونږ په دور کې ورته حاجیان وي قرآن مې خوړل حاجي صاحب که ته لاړې زما به خفګان ډوډۍ ټیم دی تا ته بیا هغه ته داسې چې ورور غریب وي نو هغه ته خو رومبې په سمو چولې میلاویږي هم نه سلام ورسره چې کوي نو الله دې رحم وکړي که نه ناس به وي که نه خیر خو که نه چای څنګه چله چای مې روټۍ موټۍ هغه نه هر څه مې کړه نه سړی تیار دی یوم یفر المرء من اخیه الله و امه د مور خپلنا نن ته سوچ وکړه که نه بچی د مور او پلار نه څنګه منډې وي څنګه منډې وي لونه د میندو نه منډې وي زامن د پلار نه منډې وي دا ګړز خېږي د بابا او د ابۍ څوک تپوس کې سړی و مور او پلار نو و نو خو چې بس خپله ومونده نو بیا د ابۍ سره او د بابا سره د هغه څه کاره دغه انډر بیګم زنده‌باد دغه کور کمانډره زنده‌باد و صاحبته چې کله بیا دا د الله تقسیم دی که نه نو بیا یې هم در چې کله هغه کوتکشا باباګان لوی شي که نه نو بیا یې هم اختلاف شروع شي او وبنی نو بس نو هر یو عجیب معامله دی یقینو ساته زه کله ناکله سوچ کوم دی آیتونو باندې که نه زم قسم دی دا موږ په دنیا کې جوړه پلار چرته زوی ته رښتیا نه دي ویله خبره ترې پټوي نه زوی پلار ته رښتیا وي ډوبه لانجه ده روانه ده نو الله دې په ټولو رحم وکړي په ټولو رحم وکړي دا نه چې نن سبا په دې کې عام او خاص ټول شامل دي الله دې په ټولو رحم وکړي سړی په ټولو ګډه وډه لانجه ده ګډه وډه نو ځکه یې دی وایي یوم یفر المرء په هغه ورځ چې تختی به سړی یعنی انسان ضرور خپلنا و امه او د مور خپلنا او د پلار خپلنا و صاحبته او د ښځې خپلینا و بنیه او د زامن خپلونا هر یو په خپل فکر کې وای هر یو لکه څنګه په دې دنیا کې هر یو خپل په فکر کې دی پښتانه متل کوي که نه خرې ته چا مبارک شوي کوچې دی وشو هغې څه کوم خپل بار به وړي خپل بار به وړم ها کوچې دی وشوي څه وکړم خپل بار به وړي خپل بار به وړم نو نن سبا زمونږ دا ټول کوچې دي ښه الله دې رحم وکړي نو ځکه یې زه وایي لکل امرئ منهم د پاره د هر یو تن منهم د دوی نه یومئذ په دغه ورځ شأن یغنیه یو کیفیت به وي چې بې پروا کوي به دلره د بل نه هر یو به یو کیفیت وي ښه چې بې پروا کوي به دلره د بل نه بشارت وجوه یومئذ گن مخنا په دغه ورځ مسفره رڼا کوونکي به وي له وجې د ایمان نه رڼا به وي الله دې زمونږ په کوم شمار راولي وی
الله دې مونږ په دې کې شامل کړي. ضاحکا خندیدن کی مستبشرا خوشحالی کون کی لوجه د انعامات د الله نا خاندی با او خوشاله وي لوجه د انعامات د باری تعالی. الله دې پکې مونږ شامل کړي. ووجوه یومئذ او گن مخنا پا دغ روز علیها پدی باندی بوی غبارا دوڑی بوی بالکل ترحقوها او پٹکڑی باوی دیلارا قطارا توروالی دا سی بوی کنا دا طبخی دا شان دا سوک ورطا مخوی دا دین زیاد تور دا تور مخی ندی توبه و باسم. اولئیکا دغا ترمخی هم الکفر هم دویدی کافران الفجر خلاف کون کی دا حکم دا اللہ نا خلاف کون کی دا حکم دا اللہ نا. ایسے یو اعتراض رازی چی الکفر دا خلوی خبر دا کفر دے الفجر دا خو دا غینا ورکوٹی خبر دا نو دا سنگا چلے چی الکفر مکی الفجر روستو فاجر دا خو روستو او الکفر مکی نو بیا علماء دا دی دری توجیحات کی وی الکفرات القلوب کافران دی قلوب دسڑا پا اعتبار سارا الفجر یا الفجرت الاعمال اے فاجر دی دا اعمالوں پا اعتبار دا دی. یا الکفر اے دا حقوق دا باری تعالی الفجر اے پا حقوق دا عباد کی. یا الکفر اعتقادن الفجر اے عملان صحیح دا جی دا دری توجیحات دی. نو زکایزے ہوئی اولئیکا دغا تورمخی هم الکفاراتو هم دویدی کافران الفجر خلاف کون کی دا حکم دا اللہ نا دا حکم دا اللہ نا.